داسې چې ستا مونځ کې حضوري نه وه چې ته چاته ولاړې او نو دا ته سر به څنګه راشي چاته پته نه چې کوم ځای ولاړې ټک ټک وشو فقهي مونځ شو خو هغه حقیقي مونځ نشته نو دوستانو دا حرارت په دې مانځه کې یو ځای کېږي چې دا پیدا شي دا حرارت سړي کې جذبه پیدا کوي قربانۍ ته سړی تیاروي که هغې ته تیار نه شو نو ګورې بیا نه کېږي خو د دې صلات دا سواد لام یې چې کومه ده دا مونځ چې کوم دی د فرض مونځ خبره نه کوي وایي دې کې د نفل خبره ده او د هغې عروج سره هغه تهجد د شپې پاڅېدل دي چې هلته کې ګوره چې کله الله تبارک وتعالی د دې سواد لامې والا حرارت والا مونځ خبره کوي نو د دې چې مؤمن ګوره صفت په قرآن کې څنګه کوي یبیتون لربهم سجدا وقیاما زما دا بنده چې دی د دې ډډه کټ کې نه لګي دی چې کوم دی په ولاړه په سجده او په قیام چې کوم دی ماته شپه تېروي په سورې حم سجده کې وایي تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا د دې کټ کې ډډه نه لګي دی وایي چې کله به خاموشي شي ایله سملي بس ایله سترګې ولګېدې دي او چې راپاڅېدو وګوري خاموشي ده بس یو طرف ته لاړ شي او خپل رب سره ملاقات او مناجات شروع کړي د دې پسې ګرځي دا چې کوم دی صفت دی ګوره نو دې سړي به فرض مونځ نه کړی ماښام ماخوستن خامخا به یې کړي ده به د روغ نه ځان نه بچ کړی دی به د نور بدکار نه ځان نه بچ کوي ځکه د شپې چې پاسي نو هسې خو نه پاسي او بیا څه کوي وبالاسحار هم یستغفرون او په پېشمني اخري شپه کې بیا داسې جاړي ته به وایې چې مجرم جاړي یعنی څنګه چې پېشمني کې سړی پانسۍ کې پروتي ویل کې سبا پانسۍ کېږي نو کور کې څوک وقلاري او ناقد کې خوب ورځي او ذکر او فکر ودا دغسې دی هره شپه اخري شپه ګڼي او بیا د الله نه بخښنه غواړي پېشمني کې الله ته په ژړا شي نو دوستانو د دې دا حرارت پیدا کول لپاره دا محبت پیدا کول لپاره الله تبارک وتعالی چې کوم دی دا مونځ دا ایښی دی چې په دې مانځه کې به دا راځي خو دا په کوم مونځ سره به راځي دا خشوع والا مونځ سره راځي دوستانو خشوع حضور والا مونځ خشوع څه ته وایي خشوع چې کوم دی د ګردن ټیټېدو ته وایي وجوه یومئذ خاشعه په دغه ورځ به ډېر سټونه ښکته وي مخونه به ځوړند وي یعنې جوکاو وایي الله ته خاشعة ابصارهم ترهقهم ذله او د دوی سترګې به هم راټیټې وي سترګې به هم جوکاوي یعنې خشوع وایي جوکاوېدو ته تسلیمېدو ته او دلته قلب خون چې کوم دی دا جوکاو وي سورې حدید کې وایي الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله دې مؤمنانو باندې وحرانو چې دوی د الله کتاب اوري او دوی چې کوم دی نو زړه الله ته راټیټ شي او دې ته د جوکاو راشي نو دې دپاره د جوکاو دپاره دا ټکی استعمال شوی دی او دوستانو ټول وجود چې الله ته جوکاو شي چې ته بیا د الله د دین دپاره د خپل الله ته تلو دپاره په لاره کې کوم رکاوټ راځي او د دنیا هېڅ مادي لالچ هېڅ څه چې تا چې مجبوره نه کړي نو ګوره دې کې یو مثال د یهودیانو اهل کتاب والا بیانوي وان من اهل الکتاب لمن یؤمن بالله دې اهل کتابو کې داسې خلک شته چې هغوی په الله ایمان راوړي وما انزل الیکم او په تاسو کوم کتاب نازل شوی دا مني وما انزل الیهم او هغه چې مني لکه څنګه چې موږ قرآن منو او کتابونه مني او څه دي خاشعین لله الله ته داسې چوکوي بالکل تسلیمي ولا یشترون بآیات الله ثمنا قلیلا او د الله په آیاتونو دنیا نه لګا نو ګوره چې دا وي نو چرې نه جوکاوېږي اوس زموږ دغه خشوع وضو نشته نو ګوره د الله دپاره مونږ کوم خوا جوکاوي سلام ته خیر کوم خوا جوکاوي دا جوکاوېدل چې کوم دي دا په څه باندې سوا کېږي دا د الله په کتاب باندې سوا کېږي او دغه خبره په قرآن کې سوره بني اسرائیل کې وایي چې وإذا یتلی علیهم کله چې دوی ته زما آیاتونه وویلی شي نو څه کوي یخرون للاذقان یبکون دی په تندي راپرېوځي پر مخ یې وغورځېږي په سجده شي او یبکون او په ژړا یي ویزیدهم او دی زیات کوي دته خشوع او وضوع یعنې دی هغه خشوع د دی لپاره سیواکۍ زیاتوي نو دوستانو
دا خشوع حضور څه دپاره پکار ده مونږ وایي چېرې دا د دې سره ضروري دی ګوره وایي دا ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر دا وایي که نه وایي وایي مونځ به تا د بېحیا نه منې کوي او تا به چې کوم دی د بدکارۍ نه او منکرانو منې کوي مونږ مونځ کوو دا شی خو په مازه کې مونږ ته کوم ځای ښکاره شو اصل کې خبره دا ده چې دا سواد لامیې ولا کومه خبره ده دا به ته جذبه د شپې اخلي ته به ودرېږي الله تبا او اقیم الصلات به ورسره کوې چې کوم دا فرض مونځ دی د دې یو نظام دی دا د حزب الله یو 5 وخته اجتماع ده او دې کې څه شی ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر څه وایي چې راشي 5 وخت دلته او ستا په مشوره کې دا خبرې چې هلته څه منکر ظالم ظلم خو نه شوی په چا باندې یعنی چا سره به زیاتې خو نه شوی ذکر شوی دی داسې خو به نه شوی چې په محله کې پته ولګي بیا ګوره جامع مسجد ته بل هغه هم اجتماع ده هفتواري ده هغه اجتماع چې کوم دی هلته په هفته کې بیا پته ولګي د کلي خلک ټول راغونډ شوي چې را خپل مالت کې خو خیر څه بچه ده خو چې هغه سر کې دې سر کې وسوي نو ګوره دا د هغې تطهیر کېږي لګیا دی دا اقیم الصلات پابندۍ سره چې راځي سړی نو یو خپل نفس تطهیر کړي او د معاشرې تزکیه او تطهیر په کار دی چې وشي داسې ګوره بیا د عیدګاه لمونځ هغه د کلو کلو یو ځای کېږي خلک او بیا په دوه سطح ملکي او ملي چې کوم دی هغه کېږي او په بله سره دوی عروج چې کوم دی نو حج دی ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر او تاسو ګورئ اخیر حج محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله هغه عروج ته ورسېدو او هغه حج کې هغه کومه اخري خطبه ده هغې کې څه وایي چې خلکو ما مساوات ما قایم کړ من سبا غلامي ختمه شوه منکرات ختم شو فحاشي او ریاني ختمه شوه ښځو غلامان او دا څونه هغه ټول د دې منکراتو یو خلاف یعنی هغه یو ورډ اډر چې کوم دی نو ایشو کو او دا ما د دې ښکلا نه کړ او دا سيزونه مونږه یعنی مونږ خو یقین دی دا خو ګوره غیر د دې قایل دي شیطان سره چې فکر دی نو هغه د دې دی چې دې خلکو کې دا شر زنده رانشي هسې نه چې قربانۍ ته دی تیار شي نو مونږ خو صلو صلات کوو هغې کې لګیو او دا اړخ نشته دا دواړه اړخ ضروري دي ګورئ چې زما د مازه کې دا مشوره وي چې هلکه پلانکې خو ښکاره نه شي بیمار خو نه دا ګوره بنیادي شی دا دی بیا د هغې نه پس یاره جګړه شوې زیاتې شوې ظلم شوی دی کینه مشوره وکړي چې دا ظلم ولې کېږي د هغې خلاف قرآن هدایت هم کوي چې ستاسو نه وشي هغې کې به کې جرګه کولی شي دغه کولی شي داسې بیا د هر منکر خلاف دا حزب الله به جوړی او بیا به دا کېږي نن سبا زموږ هغه شی ختم شوی دی نو ګوره زموږ چوکاو کوم خوا دی په لویه سطح باندې د الله کتاب هم په سینه کې پروت دی په لاس کې راسه ایټم بم دی او په مالت کې څه بین الاقواسی مثل باندې زما بچي لګېدي حلالي او مطلب چې وګورئ صرف موږ تصویرونو باندې اکتفا وکړله چې اوس تصویرونه وګورو او دا وشو به داسې نور چې کوم دی نو زموږ حرکت نشته دا ولې چې زموږ جوکاو اصل کې چې کوم دی نو بل خوا دی په لویه سطح باندې عوامو کې څه وایي خو لوی تاسو ګورئ لیډ کړه سره کا کوم فایدې په خوله بده نه شوی دی چېرې دا صحیح حساب کتاب دی دا هغه خشوع حضور والا هغه مونځ نشته که هغه و نو ګورې دا شی به داسې نه او کله چې دا شی دی جوکاو بل خوا وي نو ګورې دا مونځ نه دی او وایي جو کبھی میں سر بسجدہ ہوا کبھی جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی زمین سے آنے لگی صدا تجھے کیا ملے گا اس نماز میں تیرا دل تو ہے صنم آشنا تارا دن برسرے تو امریکی ته یو بل خوا چوکاوي او ته هغه حلال حرام دغه ګڼې او تاسې کوم دی ته الله ته چوکاو نه نو دا منځونه نه دي دا د دې هغه قرآن کې وایي ویل للمصلین هلاکت دی داسې منځوندار لپاره الذین هم عن صلاتهم ساهون چې د خپل مانځه نه ناخبره دي ساهون څه دی چېرې نیکۍ ساهون څه دی چې په مانځه ځان نه پوهېږي ساهون څه دی چې د هغې باندې عمل نه کوي لہذا دا څیزونه چې زمونږ په مانځه کې نه وي او په دې مونږ پوه شوي نه یو دا به څنګه راځي دا چې مونږ په مانځه ترجمه یې زده کړو دا چې مونږ قرآن یې زده کړو په ایاک نعبد و ایاک نستعین باندې ځان پوه کړو دې ته به سړی جذبه کې تیارېږي او دې دپاره به سړی قرباني کوي ګوره دا خبره رحمان بابا ته راله مخې ته او دا ټول فکر یې تازه شو نو د هغه دوه دې شرکې خبره ختموم درته چې هغه دا ویلي او وایي زه په تا باندې مین تر پخپله زه په تا باندې مین
نه یم پخپله ستا د لوري په ما شوې ده نه ده تا ویل ستا رب یم او ما قبول کړی اوس مانځه کې دا خبره تازه شوه ایاک نعبد و ایاک نستعین دکې غیرت او هغه انا هغه راله انای صغیر انای کبیر ته مخامخ شو یعنی دا انای صغیر دی او انای کبیر الله دی مخامخ مخاطبه شو هغه زور خبره یاد شو احیالس او په ورځ د قیامت بیا الله سره مراودل اوس دکې یو جذبه راله نو وایي زه په تا باندې مینم د ازله نه چې کړې مې نن ورځ دا ابتدا زه د ازله زما ستا دوستانه ده وکړه چې د هغه سره دوستانه شي نو غیر موبایل ګوره یو سړي سره ستا دوستانه ده او د هغه سره قرب دی د هغه د دشمن نه ولرې تښتې په دې وخت کې مثال چاینا سره چا دوستانه امریکې سره به کېږي د افغانستان څوک تسلیم کړي به د امریکې ملګری شي صرف به کوټه ملک دی خو دا نو دغسې مطلب دا دی چې کله ته الله ته زه نږدې وه نو د هغه دشمن نه به لرې کېږي دواړه خبره نه کېږي نو وایي دا چې ستا د عشق په تېغ شهید شي د رحمان غاړه به هله شي ادا دا عشق د هغې زمونږ بېځای دي دا مونځونه زمونږ هېڅ هغه فایده نه کوي هغه حقیقت دا نه دی کوم چې دې کې چې عشق او محبت او په الله باندې غیرت راشي نو دوستانو دا یو مختصر خبره ستاسو وړاندې مونږ د لومړي هغه خبرې وضاحت وشو چېرې د خپل وسه پورې چې قد افلح المؤمنون کامیاب شول هغه مؤمنان هغه څه هغه پردې اوښلولې هغه هر څه ختم کړل او الله ته ورسېدل هغې ته رسایي وشوله دا څوک الذین هم فی صلاتهم خاشعون دغه کسانو چې دی په مانځه کې خشوع جوکام الله ته و تسلیم الله ته و جذبه حرارت شوق او غیرت دا چې کوم دی عشق دا د الله سره و نو دعا ده چې الله تعالی زموږ دا دواړه اړخه د مانځه مونږ ته وښیي ځکه که یو رکعه یو خلقه شوي چې صرف هو او بس مانځه ته ناست دی نو ګورې داسې سړی زه ته څه نه ویم خو ګوره صادق المصدوق محمد رسول الله اسلام وایي چې جبرائیل علیه السلام یو کلي ته الله راولېږلو او دا کلی ورټک او ګزار یې کړه نو ګوره جبرائیل علیه السلام په یو سړي ګویي کوي چې الله او پلانکې سړی پکې ناست دی او ډېره غټه ږیرې ده او ډېرې تسبیح دي ورسره او د سترګې د رب عمره ذاتي دی دروغ ویلي دي نه چېرته نور څه کړي دي بلکل ذکر فکر او لګیا دی لمونځ او خپل دغه کوي وایي اول دی اوچت کا او راګزارې کولې چې زما دین په اعمالو منکرات ښکاره او د دې په تندي ګونجې نه راغلی دا اول چې کوم دا څوک وایي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ناسې نه زموږ مونځونه هغسې شي الله دې هغسې لیکي چې دا دواړه اړخه مونږ په دې کې درکوو نو زموږ دا پروګرام چې کوم دی دې دپاره دی چې مونږ د قرآن سره تعلق پیدا شي او مونږ چې کوم دی په دې کې ځان پوه کړو په دې او صحیح د الله سره زموږ تعلق څنګه چې الله او رسول وایي هغسې جوړ شي دعا وکړئ چې الله تبارک وتعالی مونږ او تاسې دغسې مونځونه د خشوع او د حضور سره نصیب کړي الله تبارک وتعالی زموږ دا محبت او عشق او غیرت د الله سره پیدا کړي الله موږ ته توفیق راکړي او دعا وکړئ چې الله زموږ کوم مسلمانان په تکلیف کې دي یا الله زموږ دا مونځونه داسې مونځونه کړي چې دغه خشوع راشي او موږ چې کوم دی نو دې مقابلې ته او جذبې ته هغه قربانۍ ته تیار شو او دعا کوئ چې الله تبارک وتعالی دا کلمه به مسلمانان د دې ظالمانو نو تخته مشکار نه جوړوي الله یې تباه او برباد کړي الله دې موږ خلاص کړي دا دعا خپل وظیفه جوړه کړئ سورې یونس کې دا موسی علیه السلام د فرعون حوالې سره کړې وه او الله هغه تباه او برباد کړو نو هغه دعا دا ده ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم